بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. اوس دې آیات کې الله ترغیب ورکوي توبې ته. چې تاسو له الله ته توبې ایستل پکار دي سره د شرطونو د قبولیت د توبې. ستا توبه به الله قبلېږي چې دا شرطونه پکې. انما التوبة على الله، یقینا قبل دل توبه على الله پا الله باندې. للذین د پار د هغه کسانو دی یعملون سوءا چې کوي ګناه بجهالة پنا پوی. جهالت ویل کی قمقلتوب ته. يعملون السوء بجهالة، دا مطلب نه ده چې دې ګناه ته پته نه چې دا ګناه ده. نه هر انسان چې ګناه کوي په دې وخت ګناه کې دا جاهل دی. نه معنا ده كل من عصى الله عمدا او خطأ فهو جاهل. مجاهد وي الله نه پرمانی چې څوک کوي خطا باندې کوي که په عمد باندې کوي دا جاهل دی حتی ينزي عن معصیته. قتاده نقل کړي چې د ټولو صحابه اجماع ده په دې چې کوم انسان ګناه کوي په وخت د ګناه کې دا جاهل دی. به دې عاصی ته جاهل ځکه ویلم اگر کده تداپت تر چې دا ګناه ده کو جاهل او تزکی ویل کده په دې علم باندې عمل کړی وي استعمال کړی وي چې په دې ګناه پر خوستو کې ثواب ده او کولو کې ګناه ده به د الله نه پرمانی نه وکړي. نو کله چې په دې علم په مقتضا عمل اونکړو دا د شول کسره د علم شته ده نه ذکر ته بجالت نیول. هغه د ابتداء د آیات کې حصر ویله. انما د حصر کې مقصد دا ده چې الله تعالی د دې توبې قبلې صرف الله توبې قبلې او علای ویل علام دلالت کې په تحقق د ثبوت چې دا کم کسان ګناهونه کوي نو د دې توبه د الله په نسبت باندې مقبوله ده. الله لازم ده په سبب د وعده په قبول التوبه. ولی الله چې کوم شي وعده وکړي نو پاغي پورواله کوي. وها شرطنا ثم يتوبون من قريب، بے توبه اوباسی من قریب مخکې د مرګ نه. قریب نه مراد ده ما قبل الموت. عبدالله ابن عباس نے نقل لی ان ينزل بي سلطان الموت چې مرګ حالات بلا نه دی راغلي. نغسي حزحاك نم نقل لي كل توبة في حكم قريب قبل الموت فهو قريب. وحديث كم رازي إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. من ده توبة الله قبلي ترسو پوری جسائی مريتني رسيدي دي ولي جاغل تو رسيد لها بیا خو مشاهده شوه ایمان په غیب فأولئك
دا کسان یتوب الله علیهم توبه وباسي الله په دیوم توبه په وباسي معنا توبه الله قبل دی وكان الله عليما حكيما ودي الله تعالى عليما پویا دی په ارادو پنیتونو حکیما حکمتونو والا ده الله د توبه قبل د مرګ نه مخکې د مرګ په ټیم کې توبه نه قبلې ده کې حکمت ده ځکه بیا خو غیب نشو وليست التوبة للذين يعملون السيئات وزدو کسانو توبه الله نه قبلې دا غینه نه پکې وليست التوبة نشته قبول دل توبه للذين يعملون السيئات د پاره دا کسانو چې کوي ګناهونه واړه ګناهونه دي غټ ګناهونه دي همدغه څه پکلک دي حتى اذا حضر احدكم الموت تر دې چې حاضر شي او تند دي ته مرګ قال بے وای په دغه وخت کې انی تبت الان ما واستوبه دي ګناهونه وستا کفر نه شرک نه معاصیونه مې واستوبه وستا الله دا توبه قبلینا وجه دا توبه دي استراری دا اختیاری نه ده او عمل هغه د الله په نس مقبولي سره په اختیار باندې وتی بل په دې وخت کې دا انسان مکلف اوس نه ده وللذین دویما او نه د هغه کسان یموتون چې مري وهم کفار په داسې حال کې چې دا کافرانی ایک کافر دی اوس په دې مرګ وخت ټیم کې ایمان راوړي او توبه د کفر او شرک نه کیدا ته نه قبلای او مخکې مسلمان دی مؤمن دی او توبه نه وباسي په دغه ټیم کې توبه وباسي الله توبه نه قبلای اولئک اعتدنا لهم دغه کسان چې ګناهونو کلک دي یا په کفر تر مرګ پورې کلک دي اعتدنا لهم تیار کړه موږ د دې لپاره عذاب الیمن درناک سخت سزا بول الله ورکی یا ایها الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرام اوس دې کې مؤمنانو ته الله خطاب کوي چې ور زنانا سره ظلم او زیاته مکوي میراث کې بخزه نه وړای یا ایوه الذین آمنوا اے ایمان والو ابے خطاب په یا ایوه الذین آمنوا سره کو په دې کې خطاب د ټول امت ته د خزي اولیاء دي هغه تم خطاب ده خاوند ده د خزي هغه تم خطاب ده حاکم ده هغه تم خطاب ده ورته مؤمن د ایمان تقاضا ده چې د خص ظلم او زیاتونه کوي او دې کې رد په رسم عبد الله ابن عباس وی جاهلیت کې وجه یو خزوام خاون به مړ شو ندی باغ به نه کې وی سي زنانا پزور هغه زنانا پزور د کومه میراث کې پزور موړه کرهن دا مصدر ده منصوب ده حال ده نسانا معنى حال كونهن كارهات لذلك پدسی حال کې چې دا خزه د ابدي شي او تیرا لګي په زور باندې په نکاح باندې کې یا کرهن هغه ته لګي په معنا د مکرهن علیه
مکرهات علیه چې په ښځو باندې زور وکړي هم تقید بالکرهه دا دلالت په دې باندې نه کوي چې ګینه خپه نه وي نو کې میراث کې وړلې جایز دي نه ښځې خاوند چې مړ شو بس د هغې بیا خپله مرضي ده چا څه نکاح کوي نه کوي ځکه تخصیص د شی بالذکر دلالت په نفي د معدا خو نه کوي ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن اوس دلته منع ده د ښځې د نکاح کولو نه د بل خاوند سره یو سړی به په نکاح کې به ښځه وه خو هغه به ځان څه په نکاح کې ساتل هم نه او طلاق کوله به هم نه د دې لپاره چې دا زنانه تنګه کي او دې خاوند ته وایي چې ما نه مهر واله او د هغې په بدله کې مې پرېږده الله وایي دا مه کوه چې د مال مهر اخیستو د وجې نه تا هغه تنګې ولا تعضلوهن او مه تنګوئ دا ښځې لتذهبوا د دې لپاره چې تاسو ترې واخلئ ببعض ما آتیتموهن بعضې هغه چې تاسو ورکړی دی تنګې مجبورې د دې لپاره چې تاسو خلع وکړي نو دا بیا خطاب خاوندانو ته دی نه چې خوښه دې نه ده بس دقسې طلاق ورکړه هغه مهر دې د هغې شي یا دا خطاب دی اولیاءو ته ولی المیت سړی به مړ شو د هغه ښځه به پاتې شوه د دې مړي چې کوم اولیاء وو دغه ښځه به بل ته په نکاح نه پرېښودله ویل به دا زمونږ کونډه ده نو که د دې خوښه او چا څه به په نکاح کوله ټیک ده او یا به همدقسې پرېښودله چې دی مجبوره کړي دې ته چې دا ښځه مونږ ته میراث راکړي کوم میراث چې ورته میلاو شوی دی دا راکړي نو بیا به پس د هغې نه پرېږدو وایي نه دا مه کوئ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن چې هغه ترې واخلئ یا تاله درکړي یا په دې حالت مړه شي چې بیا میراث کې تا ته هغه مال د هغې پاتې شي دا مه کوه الا ان یاتین بفاحشة مبینه الا یاتین استثناء متصله ده معنی دا ده تنګې به نه د یو سبب د اسبابو د وجې نه ها مگر الله یاتین بفاحشة مبینه چې راتللو کې دي په فاحشې ښکاره بد اخلاقي کوي خاوند سره یا راتللی مثلا په زنا باندې کول بیا په دې ټیم کې خاوند څخه خلع کولی شي فاحشه مبینه ده داسې فاحشه چې بالکل په هغې کې د ښځې حالت راښکاره شي که نه او د سړو سره تعلقات دی یا بد اخلاقي ده د خاوند سره یا د خاوند د خپلوانو سره جګړه کنزلې رد بد په دې صورت کې خاوند د ښځې سره بیا خلع کوي زه به دې پرېږدم ماله مهر راکړه بې جایز ده دویم قول د علماو دا دی چې دې ته استثناء منقطع وایي په معنا د لکن الا یاتینا بفاحشه ها لیکن که چرته راتللی په فاحشه مبینه وکړه نو په دې صورت کې به ستا د پاره د هغې نه مهر اخیستل ټول یا بعضې په صورت د خلع دله څه دی بیا جایز دی بیا ورسه خلع وکړه او که نه ورانه ستا طرف نه دی نو ښځه څه مه کوه مهر ته اخیستلو ته مجبوروه مه فإن کرهتموهن که چرته تاسو دا ښځې بد ګڼئ
دې کې ترغیب دې دیتا دې خصه خجون تیروا او حقوق ادا کا صبر کا فین کریتمون کچرت استاسو دا خزی بد شوی فعسى نو نزدې ده ان تکرهو شیئا یو شی به بد ګڼئ ویجعل الله فيه خیرا کثیرا وبګرځي الله ستا دپاره پاکې خیر ډېر صبر وکړه پرېږدی مه طلاق کوې مه الله به دله بچي درکړي او دغه بچو تربیت به صحیح وشي نیکان به شي ولې سړی ښځه پرېږدي د هغې څه بچي بیا بربادېږي ضایع کېږي کېدای شي الله تعالی د دې نه ښه بچي دله درکړي صالحان نیکان بیا به په هغې خوشحاله خیر د دې بد اخلاقي او سختي څه کا برداشت کا شریعت نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي ښځې مزاج کې کوږوالی دی که ته یې هغې ماته به کې ماتول د هغې دا دي چې طلاق به کې که نه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداكن قنطارا اوس دلته وایي ستا اراده ده د ښځې بدلولو یاره دا پرېږدمه بل اخلمه ستا دپاره د هغې نه مهر اخیستل بې جایز نه دي وإن أردتم او که چېرته اراده یې ستاسو استبدال زوج بدلول د ښځې مکان زوجن په ځای د بلې ښځې پس دا به لرې کړم د هغې په ځای باندې به بله وکړم وآتیتم احداکن قنطارا او حال دا دی چې ورکړی تاسو یې ته قنطارن غټه خزانه په مار کې فلا تاخذوا منها تاسو بنالی منو د دې قنطار نشین اچه بس پرېږده دا ښځه طلاق یې که بله ځان له وکړه خو د هغې نه به ګوره اچې به ترې نه اخلې چې ته یې راشه دې له مې مهر ورکړی دا مهر به ته ایثار کړم دا نه شي ته ایثارولی اتاخذونه بهتانا واثما مبینا اتاخذونه کې دا استفهام دی د پاره د انکار او د توبیخ آیا تاسو اخلی دی قنطار نه څه شی بهتانن په داسې حال کې چې تاسو به تهمت لګونکي به دې ښځه او و اثما مبین او دا د ګناه ښکاره څه معنی بهتان اصل کې دې ته ویل کېږي ته په یو سړي په داسې تهمت باندې تهمت پې مخامخ ولګې چې هغه حریان شي بری دی دی حریان چې دا څه وایي کار هغه نه کړی د هغې د وجې تحیر کې پرېوځي اسم ویل کېږي غټې ګناه ته نو بهتانا او اثما مصدرونه دي منصوب دي بنا بر حالیت معنی دا ده ته به یاره لګېږي تاله خو مار اخیستل په هغه صورت کې ته جایز دي چې هغه اتیان بفاحشتین وکړي استاد یې ښځې خو څه نه دی کړی اتیان بفاحشتین نه دی کړی نو ته به څه کوې ته به بیا پې تهمت لګی که نه چې رزه ته مار اوس ځکه اخلم خو له اوسه ځکه کوم چې دا بد اخلاقه ده ما څه بد اخلاقي کوي یا پردو ښځو سړو سره تعلقات ساتي او حال دا دی چې په هغې کې دا کار نشته نو ته به څه کوې تهمت به پې لګې او و اثما مبینا او تاسو به په دې کار باندې بیا ګناهګار شئ ځکه چې دا تهمت لګول په یو انسان باندې دا خو ډېر غټ جرم دی پای کې زنا نشته پای کې بد اخلاقي نشته ورانه ټول تا کې دی ته صرف د مهر اخیستو دپاره څه پکې تهمت پې لګې ځکه په بل طریقه د مهر خو نشته که نه صرف تهمت دی وکیف تاخذونه وکیف تاخذونه دې کې مرد دی دا عربو طریقه هم دا وه چې کله به اراده وه چې یاره دا ښځه
د پاسه بل خزو کی په مخکینی خزه باندې به تهمت ولګاو په داسې ګناه چې هغه به بری و تر دې چې هغه به مجبوره کړه چې هغه د خاوند نه مطالبه د طلاق وکړي او دا به ویل چې طلاق مې الله چې تمال سره کې مار راکې وکيف تاخذونه څنګه به مار تاسو ته اخلي هو کی ضمیر راځي ده آغا آتیتم احداهن قنطارا تا وقد ابضى بعضكم او بتاقصن از دقت کړه باز استاسو الی باز ان بازو تا ورته خو دې خزنه فایده غسته ده صحبت دې وسکړه کورواله دې وسکړه هغه هم دې ته کړو فایده هم دې ته واغسته اوسې مجبورې پمار اغستلو دا مکوا نه تا ته هغه صحبت وکړو خوند دې ته واغستو هغه په مقابل کې تمار پرې ده بل واخذنا منكم ميثاقا او اغستی دې خذ تاسو نه ميثاقا لوزنا غليظا کلک ميثاق غلیظ هغه عقد د نکاح ده دغه ده فإنكم حدیث کې مدیر روایت د مسلم کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع کې ویلو وس اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله نګور په دې عقد د نکاح کې تانه واده واغستله چې ما سره خسته ژوندۍ تیرې دا به کې راځه ظلم براسه نه کې او تعالی په کاردادي چې اوس داغه څوکي وفاو کې په وادي باندې کنه پالوز وفاو کا ولې زیاته وسکه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم اوس دې کې بیان دی د محرماتو چې دې سره نکاح کول تاسو له جایز نه دي ربط د مکه سره ده مکه حکم د نکاح د یتامى او ذکر کو چې یتیمی سره نکاح جایز ده په شرط دی چې ظلم او زیاته اوسره نه کې او دا ذکر کړه چې څلور پورې تا د پاره نکاح جایز ده به ویل کې یو خزه د خوخنۍ طلاق یې راغې په زبل کې جایز ده په شرط دی چې مخکینه له پورا مار ورکې تهمت په پنه لګي مجبوره کې وزلت بیان دی د محرماتو چې د دې زنانو سره نکاح کول جایز نه دي غوس بیانای ولا تنكحوا جاهلیت کی امام قرطبی وی طریقه دا چې ناسکه مور بوا نو کس برا لګېدو د هغې سه به نکاح کوله نو کله چې دا آیات راغې ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم نو هغه هم حرامه که په هر حالت کې که هغه تاسو په نکاح باندې راضی او که راضی نه ستاسو لپاره جایز نه ده هغه نکاح اطلاق په جمام کې وادم کې کپلار د یو خصه بدکاری کړي د زویله وس نکاح جایز نه ده همدارنګه که عقد یو سو کو عقد صرف نکاح اترل واده نه کړه هم ناروا که واده کړه هم ناروا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فکه نکاح دوانو ته شامل دی به ګورا د دې قسمه نکاح تخصیصي ولې وکړو او لاندې په محرماتو کې ذکر نکړه مستقل دا ذکر کړو مبالغه فی الزجر عنه د پاره د مبالغه په زجر کې د دې نه چې دې نه ځان اوساتي ځکه جاهلیت والا دي سعادتو ولا تنكحوا تاسو نکاح کوي ما نکح آباؤکم هغه زنانو سره چې تاسو پلارانو سره نکاح کړی عقد یو سکړه کې واده کړی دا او کنه دا واده کړی بس حرام ده یو زنانه سره سړی نکاح وکړه
وادیم نه کړه به ته طلاق کړه زوی له هغه سره نکاح جایز نه ده من النساء د زنانونه الا ما قد سلف ها مگر هغه چې مخکې تیر شوي د دې نزول الآیات نه مخکې چې تاسو د پلار د خص نکاح کړي ورځي دا ناسکم ور سره نو خیر هغه الله نه راني چې ځکه خبر نه وي وزدي نزول د آیات نه رسو تاسو حکم معلوم شو نو د دې نه بعد تاسو نکاح حرام ده که په نکاح کې وي اب پرې دی جدا کوي وي رکوي وي الا ما قد سلف الا ما قد سلف یا استثناء متصله ده د چانا بیا به د دې سره متعلق کی انه کان فاحشه ومقتا وساء سبیلا الا ما قد سلف استثناء په مقدمه شو دا فاحشه ده ساء سبیل له ها کوم کړه ده نو پاغي باندې سنشته هغه الله نه رانیږي او یا استثناء منقطع ده په معنا ده لكن الا ما قد سلف لكن ما قد سلف كما كثير شوی دی په جاهلیت کې نفجتنبو واستزان اوساتي کوم په نکاح کې اغم پرې دی انه كان فاحشه درې وجه د دې نکاح د حرمت بیان نه درې اسباب دي په دې کې د نقصان یو انه كان فاحشه یقینا دا سبب ده دا نکاح چې د فاحشتن بدکاری د ښکارا اول زکا د پلار خزا دا په منزله د موري او د مور سره بدکاری کول هغه سره صحبت او کورواله کول من افحش الفواحش ده افحش الفواحش نزکو تفاحش وي دویم ومقتن سبب ده د پاره د غصې مقت عبارت د بغضنا چې دا هغه سس پکاوي همي نو عام انسانانو په نظر کې دا انسان سپک راځي بدی شي هغه د پلار د خصې نکاح کړي د دې وجنا بچ پیدا شو د دینه هغه ته مقیت ویلو هغه بچیم خلکو به بدی شي وسا سبیلا ډیر بد لار عادتنا سبیلا معنا په عادت کې دا کار بد ده ابه ګورا دا درې صفات دي نکاح ذکر کړو وجداده چې مراتب د قبح درې قسمه دي یو شی چې قبیحي دا غي د قبح مراتب درې دي اول القبح في العقول عقل ته نفرت کوي دویم هغه شریعت او تبدوي دریم عادات او تبدوي فاحشتن کی اشاره وکړه عقلن د نکاح بد غني مقتن کی اشاره وکړه قبح شرعي ته شریعت هم دا بد غني سا سبیلن کی اشاره وکړه عادت په عرف او په عادت کې د نکاح بد ده چې دا درونه قسمه قباحتونه په کراجه مشو دا قسم نکاح قبیح ده حرمت علیکم امهاتکم ذکر د محرمات ابدی دي خدا محرمات دو قسم دي یو محرمات نسبیه دي د نسب د وجنه ستالور دا خور دا ترور دا دویم سببیه دي
تا د یو زنانه تېرودلی دی د هغې د وجې نه او یا یې یو ښځې سره نکاح کړې ده د هغې د وجې نه دې ته سبب یې وایي حرام کړی شوی په تاسو باندې امهاتکم نکاح کول د میندو سره و بناتکم د خپلو لوریانو سره و اخواتکم د خویندو سره و عماتکم او د عماتو سره د پلار خور و خالاتکم او د ماسیګانو سره د مور خور ترور چې ورته وایي و بناتو الاخ لوریانې د ورور و بناتو الاخت لوریانې د خور و امهاتکم ستاسو هغه میندې ارضعنکم چې ته یې دله درکړی رضاعي مور سم نکاح ناروا ده و اخواتکم او ستاسو خویندې من الرضاعه د رضاعت نه بیا دلته یو ذکر کړه حدیث کې دي حرم من الرضاعه ما حرم من الرضاعه ما حرم من النسب په نسب کې چې د چا سره نکاح ناروا او په رضاعت کې هم د هغې څه ناروا ده دا یو یې ذکر کړه بل و امهات نسائکم میندې د ښځو ستاسو چې خواښیانې ورته وایي هېڅ نکاح ناروا ده وربائبکم اللاتي او پر کټۍ ستاسو اللاتي هغه فی حجورکم چې ستاسو په تربیت کې دي من نسائکم ستاسو د ښځو نه ربیبه دې ته ویل کېږي ته یو کونډه ښځه وکړې او د هغې د بل خاوند نه لوري دې ته ربیبه وایي نو اوس چې تا د دې ښځې سره نکاح وکړه د هغې د لور سره تا سره نکاح تاله نکاح جایز نه ده خو شرط دا دی اللاتي دخلتم بیننا چې تا یې د دې مور سره نزدېکت کړی واده نکاح دې وکړه او د هغې نه وروستو د خلوتو څوک نزدېکت دې وکړو نو زه دې نه بعد یې د لور سره نکاح جایز نه ده فإن لم تكونوا دخلتم بیننا که تاسو نزدېکت نه و کړی صرف نکاح دې ورسره کړې ده واده کړی ده نه ده بېرته دې پرېښوسته یا مړه شوه نو بیا د لور سره نکاح کولی شي دخلتم بیننا فلا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو د هغې څه د نکاح کولو ها که د یو ښځې سره د نکاح وتړله د هغې د مور سره تاله په هر صورت کې نکاح ناروا ده که واده دې کړه او که واده دې نه کړه خو لیکن د لور سره چې د بل خاوند نه وي هله به حرامېږي چې تا اوسه نزدېکت کړی که نزدېکت دې نه یې کړی خیر بیا دا قید یې لګولی دی اللاتي فی حجورکم دا قید احترازي نه دی چې یعنې که د دې لور تا تربیت ونه کړو بیا تاله نکاح ورسره جایز ده او که تا یې تربیت وکړو بیا ناروا ده نه دا قید واقعي او اغلبي دی اکثر چې کونډه سړی کوي او د هغې څه لوریانې نو دا سړی د هغې تربیت کوي که نه که ته یې تربیت هم نه کو هم د دې ربیبي سره تاله نکاح جایز نه ده وحلائل ابنائکم او هغه ښځې د زامنو ستاسو نونګوریانې ورته وایي حلیله ورته ځکه وایي چې د خاوند سره دا په یو کټ کې نو حلایل ورته وایي الذین من اصلابکم هغه زامن چې ستاسو نه پیدا دي ستاسو د شا نه پیدا دي په دې قید کې رد دی په هغه طریقې د جاهلیت هغې به یو متبنا چې ځان له ونیو پردی کس به وویل دا زما د زوی په ځای دی بیا به د هغه ښځه هم ننګور ګڼله ځانه به حرام ګڼله الله وایي نه من اصلابکم ستا زوی دی هم په دې ابنا کې نوسیم داخل دی د نوسي ښځه د زوی ښځه دا حرامه ده نکاح بل وان تجمعوا بین الاختین او چې تاسو جمع راولئ په مابین د دوه خویندو کې ستا په نکاح کې یو ښځه ده
تعالی د هغې د خور سره نکاح جایز نه ده هیڅ هم ته نکاح وکړي وان تجمعوا بین الاختین بیا حدیث کې ترور هم راغلی ده چې د هغې ترور یا د هغې عمت په نکاح کې جمع کې ناروا ده الا ما قد صلفا مخکې چې کوم نکاحونه تیر شوي دي خیره دوه خویندې په نکاح کې جمع کړي یا د محرماتو سم نکاح کړي وه ته پته نه وه اوس بیا پس د دې نه څه ستا دپاره ونیسه نکاح جایز نه ده دوه خویندې به جمع کړې نه پرېږدی به یوه به پرېږدي یو به ځان څه په نکاح کې ساتي ان الله کان غفورا رحیما یقینا الله تعالی بخونکی دی رحم کوونکی دی کله چې ته پته نه وه دا کارونه هم کړي نو الله به ته د هغې بخښنه وکړي او رحم هم در باندې وکړي والمحصنات من النساء دا معطب دی په حرمه لیکن د هغې نه را جدا کو وجه دا ده چې هلته حرمت ابدي و په یو صورت کې هم د هغې سره نکاح جایز نه وه د دې سره نکاح مؤقته ده چې چونکې دا د بل په نکاح کې ده نو ځکه ناروا ده هغه سړي طلاق کړه یا ترې مړ شو بیا خو سره نکاح جایز ده که نه ځکه یې را جدا کړه والمحصناتو اول محصناتو زوات الازواج او هغه زنانه چې واده شوي په نکاح کې د خاوند په نکاح کې من النساء د عام زنانو نه چې خاوند لا پریخي نه وي طلاق کړي نه وي مړ شوی دی نه وي نو د هغې سره نکاح حرامه ده ولې ځکه چې هغه د بل په نکاح کې ده نو الا ما ملکت ایمانکم استثناء ده مگر هغه چې مالک یې خلاصونه ستاسو جنگ کې تراوله کېدلې د کافرانو نه د ښځې ګرفتارې کړې او دا ښځې واده شوي وي خاوندان یې کافران دي او په دې قید کېدو سره د هغې سره نکاح ماته شوه صرف به ته انتظار کې استبرا بحیزتن د یو حیز انتظار به کې د هغې نه بعد به ستا دپاره د هغې سره کوروالی صحبت دله جایز دی چې کله تا ته امیر په تقسیم کې درکړه دی معنا شوه لکه سبب د نزول هم دا و چې جهاد کې صحابه قیدین ونیولې هغې خاوندانو نو باید صحابه ګناه ګڼله چې ردي څه به نزدېکت جایز ځکه نه وي چې دې خو خاوندان دي هغې څه خو نکاح ماته شوې نه ده او نه ترې مړه شوي دي نو ویې ویله دا آیات الله نازل کو الا ما ملکت ایمانکم چې نه د هغې قید کېدو سه نکاح په خپله ماته شوه او د هغې د عصمت نه ووتلې کتاب الله کې علیکم کتاب الله مصدر ده مانا کتب الله علیکم لیکلی دی الله تعالی په تاسو تحریم د دې محرماتو لیکلو او فرض کړی دی په تاسو باندې په فرض کېدلو د دې محرماتو کې د یوې سره نکاح کول تاسو له جایز نه دی یا کتاب منسوب کال الاغراء الزموا کتاب الله تاسو عمل وکړئ د الله په کتاب چې دا قرآن دی چې دا په تاسو باندې حجت وي تر ورځې د قیامت پورې د دې د اوامرو د نواهیو مخالفت مه کوئ کتاب نه مراد دا قرآن شو او بیا احکام او شرایع شو دا ومنئ د دې مخالفت مه کوئ
وأحل لكم ما وراء ذلكم حلال دي ستاسو دپارا حلال کړی ستاسو دپارا ما وراء ذلكم بغیر د محرماتنا ودینه بغیر نور زنانو سره نکاح کول تاسو له جایز دي ها احادیث کې څه شغار نه ونه راغلي شغار بنه کې همدارنګه عمه او خاله هغه به اوس جمع کینو دینه بغیر نور قسم زنانه هم نکاح تعالی جایز ده په شرط دی چې ګوره مسلمان وي ان تبتغوا شرط وي چې تاسو ولټوي باموالکم په خپل مالونو مار به ولور کې د کوم کتیر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیر د امت یو کس دا جایز نه دي چې زنانه سنکاو کې په غیر د مار نه مار به ورکې ولا لګي اړیر دیمه محسنین تاسو به نکاح کوونکی دا غیسرا غیر مصافحین نه به زنا کوونکی دې خزو سره چې دا محرماتونه په غیر نوري دي ستابه اراده د هغې څه د نکاحي زنا تعلقات به وسنه ساته او نکاح چې تړل نو په دغه وخت کې به څه ورکې مهر به ولا ورکې صفحه الصفاح نماقوز ده چې یولو ته ویل کېږي صب الماء سیلانو تی زانی تم صفاح ویلو زنا تم صفح ویله ځکه د په دې نطفه ایستلو کې بل غرض نه وي ولې نطفه چې سړی وباسي خو غرض یې دی چې الله ماله بچي راکړي او هغه زما د پاره صدقه جاریه شي ډېره لګي بس د پردو خصوص تعلقات ساتي ځکه دا فایده خو ته نه پوره کېږي که نه بس صرف هغه نطفه ضایع کوي ځکه ورته صفحه ویله فما استمتعتم به اوس دلته وایي چې نکاح دې وکړه او فایده یې ترې واخیستله په تا باندې پوره مهر لازم شو فما استمتعتم به فما استمتعتم بس هغه چې تاسو پیدا واخیستله به په سبب د دې نکاح به کې ضمیر چا ته راځي ده دې نکاح ته ولې مخکې ویل کنه محسنین غیر مصافحین منهن د دې ښځو نه پیدا یې ترې واخیستله باندې نزدېکت ته وسوکو یا د هغې سره خلوت صحیحه وکړو فآتوهن اجورهن بیا به پوره مار ورله ورکړې دلته اشاره شو دې ته مار به تا باندې کله لازمیږي کله چې تا نکاح وکړه د نکاح نه وروسته هغې څه نزدېکت دې وکړو یا خلوت صحیحه وکړو نو بیا به پوره مار ورله ورکړې کم دې مقرر کړی او که نو دې مقرر کړی نو بیا مهر یې مثل دی چې دواړه په څه باندې رضا شو ابا ورکه مستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ولا جناح عليكم هدينا استمتاعنا مراد نکاح ده شیعاګانو چې کوم استدلال په دین ولا په جواز د متعه وقتی نکاح دا استدلال لدی غلط ده ځکه مخکې مصافحین ویلو بیا متعه په شریعت کې حرامه ده منسوخه شوې دا به وقتی نکاح و به نکاح خو وقتی نکاح به بیا به چې هغه ختم شو نکاح په خپله ختمه شوه بعضې جاهلان د شریعت د احکامو نه خبر نه وي نو احادیثو باندې تنقیدونه اعتراضونه کوي ځان پوهېږه ته اوس قلقلا خان پیدا شوې ټول امت د مفسرین علما تیر شوي دي دا نه پوهېدله ته اوس پیدا شوې فتنې دې ته وایي که نه یو ملا را لګېدلی وایي شراب جایز دي کوم ځای کې راغلي دي
بلو یاره روجې نشته شریعت کې داسې خلک لګیا دي بلو تراویح نشته داسې خلک لګیا دي دا قلقلا خان اوس پیدا شو فما استمتعتم په معنا ځان پی کوا به رستو څه کوا به تنقید کوا فآتوهن اجورهن ورک یغی ته مہرونه داغیو فریضه چې دا مقرر کړی شوی دی لازم کړی شوی دی په تاسو هو لا جناح علیکم دلته وی کدا زنانه را لګي د خپل طرف نه تا تمار پریریس خبره نشته ولا جناح علیکم نشته ګناه پتاسو فيما تراضيتم به پاس چې تاسو راضي شوي پاغه من بعد الفريضه پس د مقرر د مہرنا سمانا خزرا اولگی تا ته ټول مار پریدي نیم د ته پریدي دوانه پر رضا شي خیر یا ترا اولگی خزی ته دی ویلی چې تعالی خو ما مار لک روپی خوي خدا کمی 50000 پس نور مواله هم جائز ده دا مس پس کې داخل شو په عقد د مار کې داخل شو خزی له به ورکه ان الله كان عليما حكيما یقینا الله تعالی عليما پوهه ده استاسو په حالاتو حکیم ده هدي کې مقصد دا ده ګورا الله تعالی چې دا کوم احکام تاسو ته خودري دي نکاح متعلق مار مقررولو الله استاسو په حالاتو باندې پوهه ده دا په مقتضا د حکمت دي چې هغه سره نکاح نه کوي د نور سره نکاح کولای شي په دې کې حکمتونه دي دنه ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات وزلتوي واستنشتا ډېر مار ورکولو چې ته حرې سره نکاح وکړي او خطر ته دا چیرې بد عملی کې به واقع شي به د یو کس انځ سره نکاح وکړه خیر هغه سره نکاح وکړه مہر له مقرر کا او کزان دې ته ساتو دا افضل دی ځکه بچي به غلامان کیږي تا چې کوم بچي راوړا به د مور تابع او دا مالک غلامان کیږي نو ولې خپل بچي غلامان کې صبر وکړه او کنه شو کېدلې به جایز ده ومن لم يستطع منكم او هغه څوک چې طاقت نه لري منکم استاسو نه طولا مالی طاقت ان ينكح المحصنات چې نکاح کې حر سرا دلته محصنات نه مراد حر ده مکه محصنات نه مراد زوات الازواج حري وسنشتا ځکه دا غي مہر ډيري هغه نفقه او خرچه ډيري هغه وسته نشته نو فمما ملکت نو بس دا هغه شاسه چې مالکی خلاصونه فمما وانا فلينكح مما ملکت به دې نکاح وکي د هغه چا سره ملکت ایمانکم چې مالک دی خلاصونه استاسو من فتياتكم د انځ استاسو نه المؤمنات چې مؤمنین به ګورا مما ملکت ایمانکم دا معنا چې ستا انځ دغه سنیکاو کا خپل انځ سنیکا جایز نه ده مراد ته یو مؤمن مسلمان دی دغه انځ ده هغه ته به وایا چې یره دا انځ ستاده مال په نکاح راکا هغه چې په نکاح نه ورکړي هغه لوتی وسه جایز ده چې په نکاح ورکړه به هغه سوتی نشي کولای به حرام ده به خاوند سره صحبت او قرواله کوي او نسب هم د دې خاوند نه او بچي به غلامانی هغه مالک نه معنا شو هم به قید ولګو چې ګورا حرې سره چې نکاح کوي دا غیر لپاره شرطونه نه امیسه چې نکاح کوي دا غیر لپاره شرطونه ولګول
تقریبا 3 شرطونه. 2 شرطونه په ناکح کې دي او 3 شرط په منکوحي کې دی چې کومې سره نکاح کوي. اول شرط دا دی لم يستطيع منكم طولا، دا به قوت او طاقت نه دی نکاح کولو د حرې سره. که د حرې سره د نکاح قوت او طاقت دی لا د امیر سره نکاح جایز نه ده. دا یو شو. دویم شرط دا دی ذلك لمن خشي العنة منكم، خدام ګور هغه چا د پاره خشي العنة منكم چې پیریږي په زنا. کما نکاح نه کړه کنه زنا کې به پرېوزم که بیا شهوت په غالب نو بیا هم نکاح نه کوي، صبر دی کوي بس تر څو پورې چې الله ول وسته حرې سره نکاح نه کړي تر وخت پورې صبر وکړي. او بل شرط په خزه کې ولګاو من فتياتكم المؤمنات، وردا انځه به مؤمنه وي کافر باندې. بیا دلته دا قید ضروری دی که نه؟ مثال په طور دی انسان انځه ده مومن دی دا هغه انځه کتابیه ده، نو آیا د مسلمان نکاح د هغه کتابي انځه څه جایز دي که نه؟ دلته خو الله قید ولګو من فتياتكم المحصنات مؤمنات. جمهور علماء وایي که مؤمنه نه وه کتابي و نکاح څه جایز نه ده. امام ابو حنیفه رحم الله د دې شرط نه خلاف کړی. هغه مسلمان د پاره د کتابي انځ سم نکاح جایز ده او په شرط دی چې د په نکاح کې حره نه وي. که چېرته په نکاح کې حره وه نو بیا انځ سره نکاح جایز نه ده، که مسلمانه وه که غیر مسلمانه وه. که نکاح ورسره وکړه دا نکاح به هم باطله وي. ولې وایي دلته الله تعالی څه ویلي دي من لم يستطع منكم طولا، هغه طول نه مراد نکاح د حرې دی. اول نه نکاح د حرې څه وس نشته یا په نکاح کې حره نشته او د حرې سره نکاح کول وس هم نشته، نو بیا د امې سره نکاح وکړي نو کار یې ووه هم مؤمنه پکې غوره ده کتابي څه جایز شو. او دا نور علماء وایي چې طول نه مراد قدرت ته په مهر او نفقه. لہذا که د یو سړي په نکاح کې حره ده خو د هغې نه حاجت نه پوره کېږي او بلې حرې سره نکاح نه شي کولی، نو خیر د ده پاره به نکاح د امې سره جایز ده. د هغې په نسب باندې طولا مالی طاقت ته مراد ده. والله اعلم بإيمانكم، دې جمله معترضه ده. ورذلت وی تانیس للقلوب او ازالت نفرت. دې انځي سره نکاح کونه نفرت مکوا، کله در باندې خطرې په زنا کې د واقع کېدلو او حرې سره نکاح کولای نه شي، خو دې سره نکاح وکړه. ولی ځکه دار و مدار د افتخار په ایمان باندې ده. او والله اعلم بإيمانكم، الله تعالی خپوی د ستاسو په ایمان. چې ګوره آیا تا کې ایمان ډېر دی او که په دې حرې کې ایمان ډېر دی که په امې کې ډېر دی. کله به یو انسان به غلام به انځه به خو لیکن د الله په نسبت باندې به افضلي، ځکه ایمان به پکې اعلی پروتي کنه. او حر به
ایمان به پکې نه د الله په نسبت نه افضل بنئ ولې ته نفرت کې دار و مدار د اوچتوالي او د فضل د الله په نسبت ایمان کې دی والله اعلم بایمانکم دویمه ولې ته ځان په اوچت غنئ بعضکم من بعض او بعض استاسو من بعض د بعضو نه دی تم انسان یې غم انسان دی او صرف دونه دا چې هغه د کفر د وجې نه حسد د وجې نه است الله غلامي پې راوستله کنی هم ستا پرنګ انسان دی آدم علیه السلام نه پیدا دی که نه تماغه شانې بعضکم من بعض هم مقصود هغه دا شو عربو به د انځو څه نکاح بده ګڼله او کم بچی بچی د هغې نه پیدا شو هغې ته به هجین ویلو چې پلار عربي مور انځئ الله وایي نه خیر په وخت د ضرورت کې نکاح کوه نفرت ته مه کوه ځای د دې چې په بدکارۍ کې پرېوځې د همې سره نکاح وکړه که نه وآتوهن فانكحوهن بإذن أهلهن والشرائط ذکر کوي تب نکاح کې دا غ انځو سبي اذن أهلهن په اذن د مالکانو دا غيو اې امیسه چې نکاح کې دا غیر مالک اجازه وي خپل مرضی دا نکاح نشي کوله بل وآتوهن أجورهن بالمعروف ورک یاغي ته اجورهن مہرونه داغي بالمعروف مطابق د عرف عرب کې چې څونه د انځي مہر د عقب ولا ورکه به د امر بچاله ورکه اے په عرب کې د حر امر مہر ډیری د امې کم کنه د عرب مطابق چې څونه مہر داغي د ابو ورکه هبه د اکثر علما رائے دا چې دا مہر به مالک ته ورکه دی اندی چې کوم مالک دی هغه به ځان له استعمالي وجدا دا چې دې اندی ساغله وتی کول جایز او دې را ولګي دو ځان باندې بند کړه د کس له ور کړه چې ته فایده له مہر به مغه اخلي دویم قول دا دی د امام مالک فاتو دا مخکنی قول مطابق دا دی چې فاتو هن معنا سیدهن اجورهن هغه سید ته به مہر ورکې مضاف په حذف کې دویم قول د امام مالک دی هغه د آیات په ظاهر باندې بنا ده او دا مہر بچاته ورکې دی انځي ته به ورکې دا حق دار ده سید لدا جایز نه دی دا مارتی والی ولی دا ودیږي خامخا بزان ډولې کوي د دې لپاره چې خاوند ته ځان ډولې کی د واده سامان مامان په دې باندې اخلي کنه او چې خاوند مالک ته غار څه واغستونه دا به څه کوي بیا ډول زینت په بس شي کوي لکه بل مار کې هم حر پاغه پزان لګی کنه ډول ډال سامان په لګی ځان لا محصنات غیر مصافحات بل شرط جواز لپاره ذکر کړي محصنات چې پاک دامنې به دا خزي دا انځه وګورنه پاکي تعلقات به بل سن ساتي او غیر مصافحات النبي زناکاری زنا بنه کوي دسی انځه چې هغه د پردو سره تعلقات لري هغه سبه نکاح جایز نه ده اولا متخذات اخدان او نبی نیونی پټو یارانو لرا التاکید دیبل یو ور تهمت بم پې نه خکار زنابم نکي او تهمت د زنابم پې نه اخدان جمع د خدن ده دوست ویل کی ها دلتا
اخدان غدا ده کله کله بدکاری نه کوي خو دې سړي سره یارانه تعلقات دا بم نه کوي او ښکارا زنا بم نه کوي پټه بم نه کوي هغه یارانه بم نه کوي دې ټول نه پاک کوي به وس نکاح وکړه ولا متخذات اقدام ذلك لمن خشي العنة منكم ذلك ها فإن أتينا بفاحشة فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة وزلت وي كدي زنانا راؤولا كيدلو تدين يرستو يو فاحشة وكرلا دا انزا نقول يو حرة دا حرة شادي شده نوا داغي حد جداو وجواده شو داغي جد حد بي جدا ده لیکن انزا كواده شو كواده نوا دوانو حالتون کی حد یو شان ده پاکی تجزین رازی ده مقصد شو فإذا أحسننا کله چې دی واده شوي حسن معنا واده شوي فإن أتينا بفاحشة كچر تراتللی وکړه بفاحشة بدکاری فعلينا نصف ما على المحصنات نو پدی بئی نصف ما على المحصنات نیمه سزا هغه چې پاک دامنو دا حرو دا محصنات معنا حرة زنانه دا چې هغه بدکاریو کې غیر شادي شدی هغه لسل دوری دي نو دیله به مس داغه په ځای باندې 50 دوری به ورکیږي په توانو حالتونو کې یو شان من العذاب عذاب نه مراد دلته څه حد ده ذلك لمن خشي العنة منكم وزلت وی ګورا امیسر نکاح کول هغه صورت کې لپکار دي ته ایریږي کما نکاح سره ونکړه کې شي بد عمله کې پریوزم ذالک دا نکاح کول د امیسر لمن د هغه چا د پاره دا جائز د هغه چا د پاره خشی العنه چې ایریږي العنه د بدکاری منکم استاسنا انا مشقت توي بدکاری زکا زنا چې کم نه کنه دا انسان په مشقت کې غرزي سزا به ملاويږي نقصانات به ملاويږي عنت اصل کې دې ته ویل کې چې لاس ته مات شوی بيزي ورغلي او به دل راولږي ماتي به پځه کوي دا صحیح ډېر زور ور کوي نو زنا سبب دی د عذاب دنیا کې په نحوست ته آخرت کې په عذاب دی خشي العنة منكم هو ان تصبروا كصبروا کې او بیان نکاح اونکه خیر لکم دا استاذ لپاره غوړه ده غوړه د لزکه ده چې بچی به د غلامۍ نه بچي ولې دا انځ چې نکاح تا او کړ څونه بچی دي پیدا کی دا به غلامانی حرې چې دي وکړه بچی به دي آزادي والله غفور رحیم الله بخون کې رحم کوون کې ده غفور ده هغه چا د پاره چې صبر کو د نکاح ده امینا دې غفور کې تنفیر شو د دې نکاح نه گویا کې دا یو ګناه تا وکړه لکه خپل بچی دې سکړه هغه دې غلامۍ توړان دې کړه سره دا هغه نه چې ستات وسته کېدلو ځان دې ساتلې شو او به هم دې ځان توړان دې کو نو غفور ده او رحیم ده رحم کون کې ده دې خپل رحم در رافت د وجنا الله تاسو ته دا نکاح جایز کړه زه د حرې وسته نشته
د امې سره وکړه د شرطونو مطابق. بل نکاح د حرې سره افضل دی، د امې سره کول دا افضل دی. وجه دا ده چې کله انځه دې وکړه هغه به ځي د مالک خدمتونه به کوي، هر وخت به جامع اچولي د خدمت، خاوند د مالک په خدمت کې وای کنه، خپل خاوند خدمت ته وزګار نه وي، د هغې د کور خدمت ته وزګار نه وي. او حره چې دې وکړه به ستا د کوري، ځکه دا نکاح د هغې افضله شوه. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله دا گویا کی دا آیاتونه تر هغه وخلق الانسان ضعیفا پورې د دې ځنواله دا هغه وخلق الانسان ضعیفا دا جوابونه دي د سوالونو مقدره، تقریبا 4 سوالونه مقدر دي او دا هر سوال یو جواب دی. اوله سوال دا راغی چې په دې احکامو کې فائدہ څه ده د بندګانو، دا یو سوال شو. بیا ورپسې دویم سوال دا آیا دا احکام مخکینو امتونو په الله مکلف کړي او کنه منګه، دویم سوال شو. دریم آیا دا الله چې کوم شي نه موږ منع کړي آیا موږ ته پکې حکم کړی د نکاح متعلق، نو آیا دا تشدید دی د الله تعالی د طرف نه په موږ او کنه اسانتیا او تخفیف دی؟ دا اعتراضونه الله دا غي جواب کوي چې نه، يريد الله ليبين لكم. فعل دا ده کنه. اورنه سوال جواب الله تعالی اراده لري په دې احکامو کې ليبين لكم چې تاسو ته وضاحت وکړي د مصالح او د منافع، چې په دې احکامو کې دا فائدې دي او دې کم نه چې منع کړي دا نقصانات پکې دي. دا یو معنا شو، ليبين لكم ما فيه مصالحكم. نو ذکر الله دا تفصیل وکړو دا احکام ته ویلو، یا ليبين لكم ما يقربكم منه. الله اراده لري په دې احکام بیانولو دا خبره چې تاسو نږدې کې دي په وجه الله ته، دې په وجه الله ته نږدې شي. یا معنا دا ده يريد الله الله اراده لري ليبين لكم دې نږدې سي ولګوا وان تصبروا تاسو ته وضاحت کوي چې دا صبر کول د نکاح الامانه استاذ لپاره غوړه ده. الله په دې اراده لري چې دې نه صبر کول تاسو په کې خیر ده، فائدہ ده پکې. ويهديكم دویم او غواړي الله تعالی چې روان کی تاسو سنن الذين من قبلكم په طریقې د هغه کسانو چې تاسو نه مخکې ستاسو نه مخکې چې انبیا تیر شوي دي، نیکان خلق تیر شوي دي، د هغې چې کومې طریقې دي نو تاسو هم په هغه طریقو باندې لاړ شئ. الله دا اراده لري د هغې په سیرت باندې لاړ شئ. معنی دا ده چې دا کم محرمات دلته تاسو ته بیان شو دې څه به نکاح نه کوئ، دا محرمات مخکینو شریعتونو کې مو الله تاسو ته ویل چې تاسو مکه کوئ چې دې لپاره په هغه طریقه هم تاسو لاړ شئ. دا کومې چې تاسو له حلال کړي دا په مخکینو شریعتونو کې حلالو، الله تاسو ته بیان وکړو.
لكل جعلنا منكم شرطا ومنهاجا دا معنا شو ټول امتونو کې دا محرماتو تاسو ته وکړه چې دا غي په طریقه لاړ شي ويتوب عليكم ويتوب او اراده لري الله تعالی ويتوب عليكم انا ويريد الله ان يتوب او الله اراده لري په دې احکامو ان يتوب عليكم چې توبو باسي پتاسو الله دې توفیق د توبې درکې توفیق د توبې درکې یا په کوم حالت چې تاسو وې د معصیت دا غي نه را واپس کی طاعت تا هغه نه تاسو بچ شي په دې عمل با په دې احکام به عملو کوي کنه دا غي بوجه به تاسو توبه کوون کې شي او د مخکینو قسمه نکاحونه چې کړي د شرع نه خلاف دي هغه به پرې دی ويتوب عليكم داشو والله عليم حكيم او الله تعالی علیم پوی ده په مصالح د خپل بندگانو کاغی د دنیا سره متعلق ده کې د دین سره متعلق ده الله تداغي پتشتنو زکه توضاحات کو او حکیم حکمتون والا ده کم تدبیرونه چې لکړي دی پاره کې د الله حکمت ده دې د وجنا تاسو دا اومنه عبد الله ابن عباس وی معنی دا چې ګورا ان يتوب ويتوب عليكم بس د ګناه نه بچ کی کنه انا په دې کې مصلحتونه دي ها تاسو مکلف نه کی پاغا چې تاسو باندې ګرانی یا تاسو پکې ازا او ضرري تاسو هغه شي نه در اخو د پای کې تاسو آسان دی پای کې فائدہ ده والله يريد ان يتوب عليكم اوس نور فائدې ذکر کړي چې الله د احکام باندې ولې مکلف کړی والله يريد الله اراده لري پدې مکلف کولو پدې احکامو ان يتوب عليكم الله تعالی تاسو پاک کی د ګناګونه توبه د تمارا څه د تکفیرکم د ګناګونه د دې په وجه پاک شي دارنګ تاسو نفسونه د خیرونه پاک شي عبد الله ابن عباس وی یتکفیرکم من کل ما یکره تاسو پاک کی د هر غشینه چې د الله بدی شي او هغه کار در باندې او کی چې کوم د الله خوښ دی الله پر رضا کی یا ان يتوب عليكم دویمه معنا يدلكم على ما يكون سببا لتوبتكم الله اراده لري چې تاسو ته دلالت کی پاک کارونو چې سبب دې د پاره توبه استاسو داغه پوجا تاسو توبه وباسي ایمان شو مخکینی ګناهونه نه شي دي ويريد الذين يتبعون الشهوات او اراده لري کسان يتبعون الشهوات چې روان دي په شهوات محرمه او پسې هغه کیم او حلال متوي اغه دا اراده لري ان تميلوا ميلا عظيما چې تاسو کاږي شي د امور د فطرت نه ميلا عظيما پکګېدل لوي يتبعون الشهوات بدکارانی مراد دینه څوک دی يهود او نصارا دي یا يهود دي هغه به ویلا ورېری سنیکا حلال ده مجوس دي خور سبه نکاح حلال غنلا ورېری سبه نکاح حلال غنلا نو کله چې الله دا غي سنیکا حرام کړه، دی ویل چې ګوره
د ترور د لور سره نکاح جایز ګڼي د تر د لور سره نکاح جایز ګڼي او خاله او عمم پتا حرام ده دغه څه د خور دی پتا حرام شي لور سره نکاح وکنه کترور سره نکاح حرام ده لور سره جایز ده نو دغه څه د خور د لور سم د نکاح جایز شي دا قصې شروع کړلې الله دې په سم ځای یریدون ان تميلوا ميلا عظیما تاسو د حق نه واړی پورا کېدل باندې او شهوات په سلاټ شي نقصاناتو کې پریوځي ان تميلوا ذکر ویلو د زانیک سړی اراده او کوشش دای چې ما سنور کسان په دې زنا کې شریک شي د دې لپاره چې کوم ملامتیا په ما خلک وي چې هغه نه زبچم څوک را باندې نه وي هغه نه بچم التوصیف یو کو د میل عظیم اشاره ده دیتا چې دا متبعين د شهوات ستاسو لک وګواله نه غواړي ترڅو پورا د حق نه نه اوړېدلې يريد الله ان يخفف عنكم وزي کې وای ګورا يريد الله چې د احکام په تاسو مکلف کړي تاسو په مکلف کړي نو په دې احکامو کې د الله تعالی اراده تاسو باندې سختی نه ده اراده لري الله تعالی په تاسو يخفف عنكم چې سپکاوی راولي په تاسو په دې احکامو کې دغه ګورا انځه د په وخت ضرورت کې نکاح سجایز کړه دغه شان نور رخصتونه د الله درکړي دا سي احکام شاقه در باندې الله ندي راوستي لکه څنګه چې په بني اسرائیل راوستیو الله در باندې د اسانتیا راولي زکه وخلق الانسان ضعيفا پیدا شوی دی انسان ضعیفا کمزور ہے عاجز دی د خپل هوا د مخالفت نه او د هغې په دواعي په مخالفت کولو باندې عاجز دی ځکه د ښځو نه صبر کولی نه شي د اتباع شهوات نه د دې وجې نه الله په دې تکالیفو کې تاسو ته تخفیف راوستو او درته یې ویله چې خیر دی انجس نکاح به وکړه په وخت ضرورت کې حدیث کې مرازی لا خیر فی النساء ولا صبر عنهن خزو کې خیر هم نشته او د انسان ته صبر سړی ته صبر هم نشته یغلبن کریما و یغلبهن لئیم په کریم خزه زوروري او د لئیم په خزه زوروري یا ضعیف دی په اعتبار د اصل الخلقت سره نګوره د احکام چې در باندې الله راوستي دي کنه په دې کې څه ثقل او بوج نشته دا آسان احکام دي تاسو یې کولای شئ یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اوس دې آیات کې الله مؤمنانو ته خطاب کوي چې د مالونو حفاظت وکړي په خپل منځ کې رب د آیات د مخکې سره ده مخکې آیاتونه کې ذکر کو دي یتیم معامله به څنګه کې مال به ولور کې زنانو له بمار ورکه وزدل ذکر کوي یو قاعده عامه د پاره د تعامل په مالونو کې وګوره د پردې مال په ناروا طریقې نه خوري د پاره د تطهیر د نفسونو په جمع د مال کې وګوره مال په غلطه طریقه جمع نه کې په حلاله طریقې وې خوري هغه ذکر کوي اے ایمان والاو
لا تاكلوا اموالکم بینکم مخری مالونه په خپل منځ کې بالباطل په ناروا طریقه. اکل مخکې تیر شو مطلق اخذ و اکثر استعمال په خوراک کې کیږي نو ځکه ولا تاکلوا باطل ویل کی هر هغه طریقه چې شرع کې جایز نه وي. سود باندې چانه مال والے جواری سره کې رشوت ته والے غصب سرقه تیو کی خیانت سره کې ظلم سره کې دې ټولو ته باطل وي. باطل طریقه شان مال الا ان تكون هي صورت اته مستثنا کوي الا ان تكون کو تجارت ان تراض منكم پس درزا منتیا استاسنا استثناء منقطع ده بمعنى ده لكن زکه دا تجارت د جنس اموال ما کولونه خو نه بالباطل. ها که تجارتو مثلا ګورتا یو شی په 10 روپیا غسته او سه په ما باندې په 12 روپیا را خرڅه او 2 روپیا ما نه غټي کنه خدا په طریقې د تجارت زبېتانه غټم تبعغه نه غټي اول ودا بل نه غټي هغه خیره او کدا طریقه نوا د تجارت طریقه نوا سود باندې اخلي پر رشوت اخلي په بل طریقې اخلي هغه ناروا هدایت مستثنا کو تجارت کې خلک غټي کنه شیوالي او بلې ګران قرض کی پیسې په کیو غټي بس معاملې روانه ده خیره. دې د وجه نه شریعت کې به حد غټي نه دی معلوم چې ارڅونه تی غټي ولیکن خلک به احسان کوي معمولی غټه ته وکړه دا کسر احسان وکړه. ولا تقتلوا انفسکم دا اوس بل نه کیدا او نه به وجنی انفسکم خپل ځانونه دا ځان وجلو څه معنا ده. یو قول هغه ده چې یو بل په خپل منځ کې مو وجنی انفسنا مراد هم جنس دي. لا يقتل بعضكم بعضا ولې ته چې هغه وجه دا د شو لکه تا په خپل ځان مړ کو او دا هغه د وجه نه تعبیر کو په قتل د خپل ځان للمبالغه فی الزجر د پاره د مبالغه په زجر کې د دې فعل نه. دویم قول دا ده چې نه دین خپل ځان وجلی خودکشي چوته وي. ولا تقتلوا انفسکم ځان مو وجنا یو تکلیف او مصیبت د وجنا پریشان ته ځان مړ کې ځان مو وجنا لکه حدیث کې مرাজি چا چې غرنا راور غړې دلو جهنم کې هم د قصر غړي زار اوس کل زار و پلاس کس کی به مړ کېږي و ژوند کېږي و دې معنا شو. درې معنا دا چې ولا تقتلوا انفسکم باکل بعضکم اموال بعض ځان مو وجنئ په دې طریقه چې د یو بل مالونه خوري یا ارتکابکم المعاصی هغه ګناهونه کوي چې کوم نه الله منع کړي ځکه دا مبزکی فساد تا استبه فساد پیدا شي به بڑا کی شي لکه دی وخت کې اوس دی کنه ورسېکلو باندې ګرځي تمانچه سړی په سیرو باسي کله کسا مړ کی او ناروا مال خوري کنه سب څه شلو فساد ته مبزي شو نه اوکي همه د قتل لمخ کې منه وکړه د مال خوړلو نه جمال ونه خوري په باطله طریقه سره دا غنه چې وجل د انسان ډیر خطرناک دی په نسبت د مال خوړلو. نو په دې کې اشاره ده تدرج فی النهی شدید نه اشد اول نه یو توکل اغم لک سختو بیرستو پس سخت او توکل چې هغه د انسان وجلې بل مال خړل اکثرو
ډیرو اکثرو او آسانو په نسبت د وجلو د یو بل وجل آسان نو ګرانو ځکه او تداویل چې دا مکوي ان الله کان بكم رحیما یقینا الله تعالی دې پتا سبحان رحم کوونکې کوم چې در باندې حرام کړه کومې د حلال کړه دا د الله رحمت ته په خلکو او مشقت کې نه دی اچولې دا امنه دې کوم خیر ده ومن يفعل ذلك او چا چې دا کارونه وکړه پردې مال په ناروا وخړو یا په حق قتل کو فسوف نسلی عدوانا په داسې حال کې جزیته کوونکو وظلما او ظلم کوونکو کله سړی د چا مال خوري او غرض یې دی چې دا حق خپل حاصل کړي ولنه ور کوي کنه په دې طریقې تیوالي او کله ستاکسي وجلې تی په بدله کې وجنه اخو عدوان او ظلم نه ده نه چې عدوان او ظلم ایستا حق نه او تدا کار کې عدوان او ظلم فسوف نسلی نارا زرد چې دا به داخل کوم نارن ورته الله به ورته بوزي وکانه ذلك على الله يسيرا او دا کار په الله تعالی باندې آسان دا ورته بوتل الله ته څنګه کو نه دي ډیر آسان دی وته ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم اوس دې آیات کې الله مونږ ته وی ګوره کبایر او نزان ساتي صغائر بدل الله معاف کی ربته د مکه سره ده مخکې وعید ذکر کو فعل د بعض کبایرو کپنا حق دې سړی مړ کو یا مال له خوړو الله به جهنم ته بوزي نو وزدلتا وعده ذکر کوي زیره ذکر کوي هغه چاته چې د کبایرو نزان ساتي ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه به ظاهر کې آیات دلالت کوي په دې چې ګناهونه دوه قسم دي یو تویل کی کبائر او دویم نمبر دي صغائر صغائر علماء تعبیر په سیئات هم کوي داغه نزانو ساتلو نو دا واړه هم د الله معاف کی دویم هغه ده چې ګوره مخکې الله منع وکړه د اکل اموال الناس بالباطل وان قتل النفس دا دوانه د غټ ګناهونه چې متعلق په حقوق العباد وزدل تمنه د ټولو کبایرونه چې دا غي ضرر عام نه کاغه متعلق دي د الله سره حقوق سره او د بندگانو د حقوق سره ان تجتنبوا کتازان ساتي کبائر ما تنهون عنه دلوی هغه ګناهونه چې تاسو ته منع کیږي نو کفر عنکم سیئاتکم او برجو موږ تاسو نه سیئاتکم واړو ګناهونه تاسو الله به نه اورجی پیرانی سی بمنا سی بچی گویا کې تاسو کړی نه دي ځکه صغائر په اجتناب الکبائر سره جيږي او دارنګ په فعل د مامورات هم رجيږي او ګناه کبیره په غیر د توبې نه معاف کیږي بل فائدہ دا یو خو به الله په ګناه اورځي واړه ګناهونه به په اورځي نو دویمه فائدہ د کبائر نزان ساتلو کې دا وندخلكم وداخل بكم تاسو مدخلا کریما اغزید ورتک عزت منتا جنت التبدي الله بوزي وندخلكم مدخلا کریما دو فائدې شوي ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
الله بدل ادا کوي. همې دې کبایرونه چې د ځان اوساتو اکبر الکبائر او دې ټولو نه دا نور ګناهونه به الله معاف کړي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. اوس دې آیات کې الله موږ منع کوي چې کم شی باندې الله تعالی فضیلت ورکړی دی نو د هغې تمنا مه کوه. کم مرتبه چې الله درکړي بس په دې شکر کوه، بل چا څه حسد او کینه مه کوه. سبب د نزول دا و ام سلمې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل ای د الله نبی سړی جهاد لتلی شي موږ جهاد له نشو تللی زمونږ دپاره په میراث کې نیمه حصه ده سړو له پوره حصه ده. دا ولې الله د آیات نازل کو ولا تتمنوا ما فضل الله. دویم قول قتاده ده و جاهلیت والا با زنانو له میراث نه ورکو، ماشومان له میراث نه ورکو. کله چې الله د هغې دپاره میراث مقرر کو او سړی له دوه حصې د زنانه ورکړې، زنانم تمنا وکړه ارمان دی چې موږ هم د سړو په شان په میراث کې برابر وي په حصه کې. او سړو دا وویل امید دی چې موږ به په ښځو په حسناتو کې هم اوچتي څنګه چې په میراث کې پې اوچت شو، آخرت کې هم تې غوره. الله د آیات نازل کو ولا تتمنوا تاسو تمنا مکوئ ما فضل الله به دا هغه چې الله په فضیلت ورکړی دی په هغې بعضکم بعض ستاسو علی بعض په بعضو ته وایې چې یاره کاش که زه هم د سړي په شان وی نو دا تمنا مه کوه. فضل الله بعضکم دې کې میدان داخل دی. یو تن له الله مال ورکړی دی، مرتبه او شرافت یې له ورکړی، ته د هغې څه حسد مه کوه. بیا تمنا په معنا د حسد او تمنا څه ده؟ لا تتمنوا ازاله ما فضل الله مضاف بیر وباسه. تمنا مه کوه د ازالې د هغې چې الله په هغې باندې بعضې په بعضو غوره کړی. حسد دی په زړه کې ستا چې الله دنه دا جاه غواړي، مرتبت یې والي، دا نعمت یې الله والي، دا مه کوه. که ځان لی غواړې غبطه هم په عامو شیانو کې مه کوه، صرف په هغه دوو کې کوه، علم او هغه مال چې خیر کې خرچ کیږي. بعضکم علی بعض ولې دې کې حکمت ته بعض انسان الله مالدار پیدا کړي، بعض غریب پیدا کړي، کې د الله حکمت ته کته مالدار کې کېدای شي بغاوت او فساد راشي کنه. بلو بسط الله رزق العباد لبغوا في الارض. استاد پاره په دې فقر کې خیر ده، تمنا یې مکوا. للرجال نصیب مما اکتسبوا دلته وی ګوره کم اعمال چې تا وکړه د حق اعمالو بدلی بدل الله درکوي. نیک نیک اعمال وکړه کنه، تمناګانې مه کوه. للرجال د سړو دپاره نصیبون حصې دي مما اکتسبوا د هغې نه چې دوی کم نیک نیک اعمال کړي دي. کم نیک نیک اعمال چې وکړي د هغې بدلې به ورته میلاویږي. اول النساء او د ښځو دپاره نصیبون خپلې برخې دي مما اکتسبن د وجې د هغې اعمالو نه چې دوی وکړي دي، خپل خپل به ورته رسېږي. نیک نیک اعمال همدارنګې سړي کې چې الله کوم صفات ښي د هغې د وجې نه الله په میراث کې حصه ورکړې ده.
زنانه کې چې الله کوم خو عادت یې خیر هغه مطابق ټولې سور کړی دا سړي باندې نفقه دا خزل مار ورکولې نفقه او خرچه دا کور نیولې د بچونه په قده په خزه خدا نشته دیو جناغله میراث کم کو سړي له میراث ډیر کو هو اسال الله غواړي د الله تعالی نه من فضله دا غد فضلنا عتب دې پاغه نه کی مقصد دا دی ګوره چا څه حسد او کینه مکوا بلکې د الله نه سوال وکا څه شي نه دی پکار دی دا غنه غواړه کنه الله نه غواړه من فضل د فضل د الله نه کاغه د دنیا سره متعلق دي کاغه د آخرت سره متعلق دي من فضله چې ټول فضل من بیانیه ده ټول فضل الله غواړه پس دې دې چې تحسد او کینه د چا سکے ان الله كان بكل شيء يقين الله تعالی دې بكل شيء پارشوانه عليما پویا الله تعالی دا رزقونه تقسیم کړي مرتبه تقسیم کړي الله د خپل علم مطابق تقسیم کړي په علم مطابق دا مستحق دی دا نه دی څوک غنی کو څوک فقیر کو یو بل ته محتاج کو ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون عزیزنا واپس وما حکم د میراث ذکر کړي ولكل جعلنا يومانا ولكل هر یو سړی او خزلا موالیا مگر زولي من موالیا وارثان موالي معنا وارثان مما ترك معنا يرثون من المال الذي تركه الوالدان والاقربون چې دیو میراث وړي مما د هغه مال نه چې پریخي مور او پلار او خپلوانو پلار یې مړ دی مور یې مړ ده رور یې مړ ده یا بل خپلوان یې مړ ده کاغي مړ شو په دې کې د خزم اسم معلومه ده د سړي اسم معلومه ده پیمانه شو لكل من الرجال والنساء هر یو د پاره کې سړی دی که ښځه ده جعلنا موالي په معنا د ورثه ګرځولي دي موږ ورثه مما چې میراث وړي د هغې مال نه چې پریخي مور او پلار او خپلوانو دا یو معنا شوه بل معنا دام ده ولكل من مات دا خو مکه دا شو چې دا سړی او ښځه الله څه کړی ده مور او پلار چې مړ شو خپلوان یې مړ شو نو دوی پکې وارثان مقرر کړي دي د هغې نه به میراث وړي د خپل حصو مطابق یا دویمه معنا ولكل من مات من الرجال والنساء او هر یو که سړی که ښځه چې مړ شي نو جعلنا منګر زولی د هغې دپاره موالي وارثان مما ترکه چې دا تقسیمې به مما ترکه هغه مال چې پرېښي دي هدا وارثان څوک دي الوالدان والاقربون یا به پلاری یا به خپلوانی غیبت میراث وړي مخکې کې ورثه مړی مور پلارو وارث به دی دلته وس دا مړ دی هغه به وارثان وړي او دواړو آیاتونو کې مقصد دا دی دواړو معنو کې چې میراث نسب والا ته ملاويږي
هغه جاهلیت طریقه د حلف چې کومه ده هغه منسوخه شوې ده. دیو جن اوس وی والذین عقدت ایمانکم او کسان عقدت ایمانکم چې مضبوط شوي دي قسمونه ستاسو ایته موالی ویلګي یو سړی برا اولګېدلو یو تن سبه قسم وکړو چې زما مال به توړې که ته مړ شو زه بیا وړم دا اول کیو بیا دا وروسته حکم منسوخ شو. سورة انفال کی آیات تھی. سورة انفال اخرنے سورت پا آخر کی آیات تھے. نو والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ورقی اغی تبرخا دا په اول کې وي بیا وروسته منسوخ شوی دی سورة انفال د وجنه واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. دویم قول دا دی چې عقدت ایمانکم نه مراد ادعیا دي. یو تن را ولګېدو پردی بچی په خپل زوی په ځای ونیو غټې کو نو دله به میراث نه ورکې اونستانه میراث وړي ها لک سی شی ول ورک په میرا په صورت د وصیت ولو کنه فآتوهم نصیبهم اغیل برخ ورکا جاهلیت علاوه میراث ول ورکو ها بیا د هغې میراث منسوخ شوی دی که وصیت دی ولو کو ټیک ده که نه ایسه نشته. والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم او څوک وایي چې نه اوس هم دی آیات نه دی منسوخ. والذین عقدت ایمانکم معنا دا ده چې وایي د دې نه مراد ښځه او خاوند دي. لکه ابو مسلم دا وایي ځکه نکاح ته عقد وایي والذین عقدت ایمانکم او هغه کسان چې هغې ستاسو په منځ کې نکاح شوې ده هغې له خپله برخه د میراث ورکې مخکې بیانه کړه که نه او یا هغه دا دی چې تا د یو تن څه داسې حلف کړی دی نو ته راولګېږ د هغه دپاره لږ وصیت وکړه میراث کې ولې لږ وصیت وکړه چې زما د مال نه هغې له څه ورکړې بیا منسوخ په دغه معنا نه دی. ان الله کان علی کل شیء یقینا الله دې په هر شي باندې شهیدن ګواه حاضر دی. کم کسان چې په شریعت عمل کوي الله ولا ښایسته بدلې ورکوي او کم چې د شریعت نه مخ اړوي الله ولا سزاګانې ورکوي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وزدلتوي قانون ذکر کوي چې د کور مشري به د سړي څه پکاري او د هغې دوه اسباب ذکر کوي د مشرۍ. سبب د نزول د آیاتونو دا و سعد بن ربيع خزوا حبيبه بنت زيد بن خارج خاون سره خلواله نيسته خاون را ولګید په چپېړې وو خپل خزه په چپېړې واله دې خزه پلار راغې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اې د الله نبی ما خدای د الور ور کړو پنیکا او دې را ولګید په چپېړې واله نبی صلی الله علیه وسلم زاد خپل خاون نه قصاص واخلي کنه به تر اولګه خاون له چپېړه دیولور کی دا د پلار سروانه شو چې د خاون بدل واخلي به ته نبی سم आवाज وکړه واپس شي دا جبريل له ما تراغه دا آیات راغه چې نه بدلته نشي غستله. الرجال قوامون على النساء
سړي به قوامون مشران علی النساء په زنانو قوام ویل کېږي د هغې تربیت کوونکی وي مشر وي وجه ذکر کوي مشري اسې نه ده یو وجه دا ده بما فضل الله بعضکم علی بعض په سبب د هغې چې غوره کړي الله بعضې په بعضو یو وجه فضیلت هغه دا دی د دې فضیلت رجع اصل کې امام رازي صاحب وایي دوه شیانو ته ده یو علم ته بل قدرت ته علم او قدرت سړی په ښځه باندې په علم کې هم اوچت دی په قدرت کې هم اوچت دی ولې د سړي عقل او د سړي علوم د ښځې د عقل او د علومو نه ډېر دی بل سړی سخت سخت کارونه کولی شي ښځې هغسې نه شي کولی نو د دې د وجې نه الله تعالی دیو له فضیلت ورکو بل دا دی چې په سړو کې الله انبیا را لېږلي علما یې پکې کړي امامت کبرا خلافت ښځې سړي له ورکړی همدارنګه امامتي په جومات کې ښځه نشي کولی سړو ته اذان نشي کولی خطبه نشي ویلی په نکاح کې ولایت نشته دا ټول دلالت کوي په دې چې سړی په ښځه باندې اوچت دی یو دویم وبما انفقوا من اموالهم او په سبب د هغې چې خرج کوي دا سړي من اموالهم د خپلو مالونو په ښځو سړی را لګي پیسې ګټي مال ګټي او په ښځه باندې خرج کوي نو په دې وجه مشري به دی فالصالحات وزدیز نرستو تقسیم کې د ښځو دوه قسمونو ته یو هغه نیکه ښځه ده د هغې صفات او دویم هغه ښځه ناشزه نافرمانه نو د هغې بیا علاج فالصالحات نو هغه زنانه چې نیکې دي دا مبتدا ده او قانتات حافظات للغیب دا د هغې دپاره صفات شو که نه قانتات دا نیکې ښځې چې کومې دي قانتات د عاجزي کوونکي دي الله ته قانت معنی مطیعات دي د الله دارنګه د خاونه مطیع دي په خوشاله من طیب نفس او اطمینان زړه سره زړه مطیع دي خاون سره منقاد دي بل حافظات او حفاظت کوونکي دي للغیب په وخت د غایبوالي د خاون کې خاون دی نشته دا را لګېږي د خاون د مال حفاظت هم کوي د هغه د عزت حفاظت هم کوي خپل ځان حفاظت هم کوي چې بې ځایه ونه درېږم چې د هغې په وجه باندې زما خاون بدې کاره نه شي حافظات للغیب بما حفظ الله دا بما کې یا مصدریه ده بما حفظ الله معنا څه ده بسبب حفظ الله لكن دا د دې خاوند د مال حفاظت او قنوت زکه کوي چې الله ول طاقت ورکړي دی د دې حفاظت بما حفظ الله معنا بسبب حفظ الله لكن ورعايته إياهن بالتوفيق الله ول التوفيق ورکړي دی د ښه عمل په دې وجه دا حافظات دي دویم احتمال لا ده چې ما موصوله که
بما حفظ الله معنا دا حفاظت کوونکی د خاوند د عزت او د مال بما په سبب د هغه حفظ الله چې الله امر کړی دی زنانو ته په حفاظت کولو ٹھیک شو بما حفظ الله الله پس کړی دی الله دې ته حکم کړی چې تبه د مال حفاظت کې همدارنګه بما حفظ الله الله تعالی حفاظت کړی د دې په خاوندانو حقوق خاوند ته د قضې حقوق په ادا کې اوس دې خزې ته وایي چې ستا حقوق الله په خاوند لازم کړو تعلم په کار دی چې تموز د ما خاوند حفاظت وکړي کنه دا وکړه واللاتي تخافون نشوزهن اوس دلته وایي واللاتي تخافون اما مصرف معنا خو پیش وایي چې الله دې تسپارلې د حفاظت د مالونو د خاوندانو یو او یا په سبب د هغه چې الله حفاظت سپارلې د دې د حقوق خاوندانو ته باندې معنی چې پکې واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې تاسو یې نشوزهن د هغې د مخالفت نشوز ویل کی ځان اوچتول ولې کله چې ښځه په خاوند ځان اوچت ګڼي که نه د هغې د وجې نه بیا په زړه کې نفرت پیدا کړي د دې خاوند سره نو فعظوهن خاوندانو ته خطاب دی اول دې ته نصیحت وکړي وعظ دا دی ګوره د خاوند په تا حق دی الله به دې رانیسي که د خاوند نافرماني دې کوله سزا به دله درکړي الله او د رسول نه بعد غټ حق په ښځه باندې د خاوند دی دا نصیحت ورته وکړه که اثر پې ونه شو نو بیا دویم نمبر واهجروهن پرېږدئ فی المضاجع په بسترو کې خبرې ورسمه کوه کوروالی ورسمه کوه مخ ورته ور واړوه دا دویم نمبر شو دریم وضربوهن که دوی باندې کارونه شو بیا ویې ووایي بیا ووایه لیکن دا وال بم د حدود لاندې اړوکې به نه ماته غوښه به الله زخمی کینو ادب نه لاندې به وي فإن أطعنكم نو کدی استاسو خبره ومن الله وغه نشوزي پرې قستلو به مې طلاق وا فلا تبغوا عليهن سبيلا ملټوي په دې باندې لار د طلاق ولې بس تا منقاده شو نو څه پکې دا مکوا یا سبيلا لار د ظلم هر طریقې په جبه ته خبرې بیا مکه واجد سي دی وکړو د سکه په لاس ولوال مور کوا بس صحیح شو منځ کې خفغان راغلی وزایل شو بس لا تبغوا عليهن سبيلا هم ګورا الله تعالی نرمین شروع کړي اول ته وعظ وکړه خیر پکې و به قبول کی کاغنی بیا خفغان تخکارا کا کاغنی به ووا کاغی سم به اونشو اخر لارې بیا طلاق ده او چې جوړه شو بیا به ته ضرر نه ورکړي فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا يقين الله تعالى دي عليا لوي وچت ذات ته کبیرا لوی دی ورتاسم د الله د مخالفت د امر نه اوساتئ الله تعالی قدرت پتا سلوی دی په نسبت د قدرت تاسو په زنانو په دې جمله کې اشاره وکړه الله ستانه علی دی کبیر دی او چې کله ته داغه مخالفت کوي او مخالفت نه توبه وباسي
الله پتا رحم کوي نو دقه سي تعلم پکار دادي چې دا زنانات توبه وباسي فلا تبغوا عليهن سبيلا دا غین رسول الله په سم کوا طلاق ومگر زو صبر کوا وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهلها انظرت تیارې وکړه.